وای په هغه احتجاج کې د پوجانو مجسمې په مردان کې ولاړې وې، هغه پلاستیکي مجسمې خلکو ماتې کړې، خو د دغه پلاستیکي مجسمو په جرم کې په زراو خلک نیولې دي چې هغه دا وخت په جیلو کې دي او په پوجي عدالتو کې د دې کیس چلول کیږي. مطلب دا چې په دې ملک کې د یو پوجي پلاستیکي مجسمه د پښتانه تر وینې ډېر اهمیت لري، تر پښتانه یې غټ قدر ورکړی دی. موږ نالت وایو پر دغه قانون باندې، پر دغه انصاف باندې چې دی له موږ سره کوي. نو عزیزانو خالي دا نه چې د کومه ورځې سره ملک جوړ شوی دی، په دې ملک کې د پښتانه کامه سره دغه ظلم روان دی، پښتانه وژل کیږي، پښتانه جنازې پورته کوي خو غږ نه پورته کوي. نو عزیزانو موږ چې تر څو پورې غږ نه کو پورته، موږ به دا جنازې پورته کوو. موږ به اوس دغه پښتانه خپل حالات بدلوي، موږ به اوس جنازې نه پورته کوو، د جنازې پر ځای به غږ پورته کوو، د ظلم خلاف به راوځو، احتجاج به کوو، جلسه به کوو، زنده‌باد او مرده‌باد لاریونونه به کوو. بیا موږ خپل کام خپل وطن ژغورلی سو. زموږ دا وطن ته د خلکو ارادې ډېرې خرابې دي. زموږ دا وطن دغه پښتانه خلک په دې ملک کې د دې ملک پوجان هغه پنجابي استعمارګر قوتونه د اے ټي ایم کارډ رقم استعمالوي، هغه د اے ټي ایم کارډ چې کله د چا پیسې په کار سي نو هلته دی د بینک هغه ماشین ته ورواچي، پیسې راوباسي. پښتانه ته خلک دغه د اے ټي ایم کارډ په نظر ګوري. عزیزانو تیر 20 کاله په وزیرستان کې اپریشن وکړي، دلته پر ټي وي چینلانو باندې په اخبارو کې دا بیانونه ورکول چې دا اپریشن د دهشتګردانو خلاف دی، خو په دا 20 کاله کې دوی یو هم دهشتګرد نسی ثابتولی چې په دا اپریشن کې دوی وژلی دی، بلکې دهشتګرد دی د دې ځای څخه په جازو او په هلیکاپټرو کې بوتلل، هلته په پنډیو په اسلام آباد کې آباد کړل. دا اپریشن